السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. بس عزت منو الله رب العزت چکم دا در ډېرې طاقت ول ساته ورول ورا مشکل کشا حاجت روا ده. الله رب العزت کومو تاسو باندې ډېر احسانات کړی دي. خو دې الله رب العزت په نعمتونو کې غټ نعمت الله رب العزت خطا هغه هدایت ته ولوی انعام دغه چې الله رب العزت مونږ تاسو ته علم چکم دا د الله صفت تا علماء دا په مونږ تاسو باندې الله پاک غوټه مهرباني کړی چې الله پاک مونږ ته علماء کرام حق پرست علماء کرام او د قرباني ول علماء کرام الله رب العزت مونږ تاسو ته کړی دي. نو مونږ تاسو عزت منو د خپل علماء چکم دا قدر کو احترام کو والله رب العزت په علماء اچا بره کې الله رب العزت پدا سے نه ویلي په قران کې الله رب العزت ته علماء بره کې ویلي دي چې معنا سو زیات د الله نه زیات ډارېدون کی حکم دی الله رب العزت نا زیات یره او د خوف ولا الله فرمایي چې د ما په بندگانو کې هغه علماء کرام دي. علماء کرام نبی علیہ السلام فرمایي دا د علماء د نبیانو ورثان دي. او عزتمنو علماء ته چې الله کوم صفت ورکړه دا الله پاک په چا باندې خطا کېږي نه. علم د الله صفات تا حکم الله رب العزت چې دا صفات په چاته ورکړي او مولوی صاحب چې الله رب العزت جوړي نو په دې کلی کې دغه صرف دغه بنګان نه او په دې علاقې کې او په دې بازار کې او په دې کور کې دا خو الله رب العزت صفات تا علم خو د الله صفات ته جو الله پاک سو خوښ کی د صفات ته پر بيدا صفات الله ورکی نو دا د عزت منو علماء کې علماء کرامو ته الله ډېر لوی مقام وردا اورد معاشر باندې الله رب العزت په یو عالم وروړي والله رب العزت په تو فرمایي چې تا ما صفات خپل علم دغه دې پر نو در چنن تا په رسوا او بی عزت کو او زتا خفق او تا عذاب پدر کو بلکې دې پر مې در کړهو چنن لوی اکرام او لوی اعزاز انعام سره جنت تلاټ شا. نو عزت منو کری طيب صاحب لیکلی دي چې الله رب العزت په دومره پورې تو فرمایي چې ځان ناغه خلق ځان سره بونځو جنت ته چې کوم خلکو ته تو بدر کړی دي او ته کپڑے در کړی دي او ته سره روغه ملو شو د ستړي مچي کړی دا نو دا ټول جنت ته سره بیا. نو مو تاسو ته په کار دي عزت منو چې علماء کرامو سره مو محبت کو علماء کرامو مو تاسو سر تجونه دی په دومره هر څه قربان کو ځکه عزت منو چې دا علماء په هر ځای کې مو تمخ کې دي نن چې کزه د صحیح مور پر اولاد یو په صحیح طریقې سره د علماء برکت تا چې د مونږه کهونه تړي په هر ځای کې مو تاسو علماء ته محتاج یو. نو مو تاسو عزت منو په هر قدم باندې د علماء رهنمایي کو علماء نه رهنمایي واخلو. مولانا صاحب فرمایي چې تاسو نجات ته پر دوه خبره دي یو د علماء صحبت ته بل الله په لار کې خروج ده. نو مو تاسو عزت منو علماء قدردانیو کو علماء سره محبت چې مونږ کوو غټه خبره بدای چې الله رب عزت ته مونږ په نسل کې مونږ په بچانو کې الله علماء پیدا کړي. نو دا خبره چې بل ور ما کوم خوب ولیدو نو دا زه خپل کال کې لسمه میاش پورا شو او زه د سرای نورنګ ضلع لکی مروت نه تعلق لرو محمد حذیفه صاد ما نام دا او د بنو اصل نزو بنو یو او د ملسمه میاشت الله په لار کې دا نو زه خپل بیمار شوم او یګه الله په لار کې قسم تکلیفونه په سړی باندې راځي. نو یګه وجه نه کوم د ما خپل ذکر اسکار او ضعیف وکړل او بیا ما ته خوب نرتلو نو ما کوم د ډېر پیره مې درېمه کلمه او استغفار او درود شریف مې ډېر زیات ویل. نو په دې چې زه خو بوله شوم ما ته پته نه لګیدلې. نو خوب مې ولیدو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور سره مولانا فضل الرحمن صاحب د په خدمت اقدس کې حاضری او دو سرک چې کوم دی په یوځي سره ناسي او ډېر صفا سوترا او د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام لباس ډېر بهترینی او وسکټه اغوستای او سپینه پګړی سپین دستاره والی او مولانا فضل الرحمن صاحب سپینه ګیرا او بالکل چې د کوم د پوزیشن د پوزیشن د مولانا فضل الرحمن صاحب او مو ته چې چا ویل چې دا مولانا فضل الرحمن صاحب چې د چا سره ناستا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ډېر زیات دو زیارت پر نور خلکو لاړوي. نو دا عزت منو ما په خپل پرایویټ کې ابل شپه کوم دا ابل ورځ مې دا خوب لیدل دا یا بل ورځ نو دغه وجه نه عزت منو دا الله رب العزت مو تخکر کوي چې د مو مشران کوم دي دا ډېر الله خو ته ډېر مقام ولدي او نن د مو مشرانو په مهنت سره
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې نن هغه دي ټنډه دي یخې دي که هغه عزتمنو که د مولانا فضل الرحمن صاحب کوم محنت ته او که د دعوت تبلیغ کوم محنت ته او که د دعوت جهاد کوم محنت ته او که د خانقاګانو کوم محنت ته نو دا ټول داسې محنتونه دي چې د مو مشرانو په نگراني کې دي چې نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې په ټنډه دي په یخه دي نو دا خوب چې کوم د ما ولیدو نو زه ما یو ملګری دا یغ ته مې دا خبره وکړه په خبرو کې مې خبره ورته وکړه نو یغه زه داسې لاړم دنه لاړم چې زه بیا راتلم نو د په کاغذ لیکلی او دا راته وویله چې دا خو ما فیسبوک ته ورکړی ستا نمبر مې ورسره ورکړو نو ما ورته چې ځه الله دې خیر پکې واچوي نو دا ما ته بار ټلیفونونه کېږي او تاسو ته به پته وي چې مونږ په تبلیغ کې لکه مو علما کرام هم خو سخته پابندي ده کوم کال کې کا عوام دي کا علما دي سخته مشرانو طرف نه د موبایل سخته پابندي ده په نو ما سره خدا سي موبایل شته نه چې زه فیسبوک نیټ کوم او نه په پیاژو په دې باندې نو دا ما یو ملګری ته دا خبره وکړه نو یو چې ما فیسبوک ته ورکړه نو ما ته وخت یو کس غنټي وکړه چې دا خبره چې د تا کومه تا بره کې دا تا نمبر دا سره دا ته په ایمان سره دا خبره کوي تا په ایمان دا یقین نه ده به ما ورته چې څو ولې ما به ایمان کړی دا زه چې کوم د الله په لار کې وروتلم نه مې لسمه میاشت مخ په خزه بچان ور پیښ دي نو زه چې کوم د خپل ایمان خرابوم په دې خبره باندې ما ته بسوک سره کی چې کزه دا خبره په دروغ وکما بیا ما ته سوک سره کی دا موږ الله په لار کې خپل پیسې لګاو خپل مال جان وخت لګاو نو موږ چاته یې سې لته منشتا او حق خبره نه او حق خبره چې کوم نه د پردي کې کوي سما نو دا حق خبره چې بالکل دا خواب ما داسې لیدل دا چې لکه بالکل زویم چې کوسه زوینم دومره صاف او سترا لکه یو سړی چې په بیداری کوم خوب ویني په بیداری باندې څوک ویني داسې خوب ما لیدل دا لکه بالکل مولانا فضل الرحمن صاحب او حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام زه په بیداری باندې وینم او دوه خپل منځ کې ډېر انتهایی حضور دومره خوشاله او دومره تازه لکه بالکل تاول چې اوس غسل کړی دي داسې صاف او سترا خوشگوار انداز شه دومره خپل منځ کې خندل سره او چې کوم د خپل منځ کې گفتگو خبره فرمایله حضور خبره سره فرمایله مولانا فضل الرحمن صاحب اور دو بالکل چې کوم نه داسې ټچ سره ناسوي نږدې سره ناسوي نو عزتمنو دا خوب ما پر ایونت کې زه چې کوم دا موجودو چې دا خوب ما ولید او دا ما ملګری چې کوم شیر کړه دیغه یو ټکه پکې شو دا یو لفظ ورنه خلینه وتله دا چیرې غب شپ نو دا غب شپ خو کوم نه دو بے سوچینا سوچ نه ودا نو دای چې کوم نه په دې خبره نه معافي واړي او یې نه بعد مونږ الله رب العزت نه دا سوال کو چې مو مشران چې کوم دي یقیني دا داسې معمولی خلک نه او دا ډېر لوی هستی دي او دغه په وجه باندې الحمدلله نن ډېر غټه فتنه الله پاک ختم کړي او ختمي او دغه په وجه باندې الحمدلله نن د دین ډېر غټ پرچار په ټوله دنیا کې لګیا ده نو دا حضور دا یو خدای چې خپل کال کې او قسم حالات په سړی باندې راځي زه بیمار وم نو زه لږه داسې خفه او غمجن غوندم نو دا چې حضور پاک علیه السلام زیارت ما ته وشو نو زه انتهایی خوشحال شوم وای ما ټول غمجنۍ ټولې پریشانۍ ختم شوې گویا کې داسې چې لکه زه په هوا روان یم نو ډېر انتهایی خوشاله او هغې نه بعد دا چې مو ته خپل مشران هشئ چې تاسو مشران ډېر لوی مقام ولدي او ډېر مرتبه ولدي او خپل مشرانو مرتبه وپېژنئ او خپل مشرانو مقام وپېژنئ ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مولانا فضل الرحمن صاحب الله رب العزت دا ما تحقره کو نو دا د عزتمنو چې مو مشرانو کوم محنت ته بالکل دا په یغه نهج دا او دا په یغه انداز د کوم انداز باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محنت دا او کوم میشن دی یغه دا او د صحابه کرامو دا نن الحمدلله علما په یغه نهج دي علما نن په یغه پاغه باندې عزتمنو روان دي پټلې باندې روان دي په غیرن می روان دي چې په کوم باندې صحابه کرام او امام الانبیاء روانو دغه وجه نه عزتمنو مو تاسو یقیني دا ډیره د نقصان خبره ده دنیا په وړو شیو باندې خپل علماء کرام نه بدلو په وړو خبرو باندې خپل علماء کرامو پسې کنځل نه کو خصوصا لکه دمو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب پسې کومه دا غټي الفاظ او دا کنځل او دا خبره یقیني دا د ایمان نه د خرجولو خبره دي نو دغه پر عزت منو الله رب العزت مونتا حق پرست علما را کړی دي او ډېر لوی مرتبه ولدي نو دغه پر کوم نه ما هو زه دا ویډیو مې نه کوله
خو ما ته بار بار ټلیفونونه کېږي چېرې ته څه وایې په دې باره کې. نو دا ویډیو مجبور شنو و هغه ملګري ته زه بیا راغلم چې ویډیو به وکړو. ما موبایل خو بنې لکه مو باندې پابندي ده، موبایل مو سره نه پرېږدي. نو څه کوې داسې چې مو اشد ضرورت شي نو داسې چې کوم د سیټ ته کولاو کو خپل ضرورت په چلاو. نور داسې موبایلونه مو کولاو نه پرېږدو او نه مو سره مشران مو ته دا اجازت نه راکوي چې تاسو موبایل استعمال کو. نو موبایل سخته پابندي ده. نو ما موبایل دغه وجه نه بند ده چې زه د الله په لار کې یم او مشران باندې کوي دغه وجه نه ما موبایل بند ده. نو دا ویډیو مو مجبورې شلو. نو دغه شي نه مو وکړله چې بالکل دا حق او سچ ته او دا خواب ما لیدلی ده او زه د سرای نورنګ ضلع لکي مروت نه تعلق لرم او محمد حذیفه صاد ما نام ده. نو بالکل دا حق او سچه خبره ده، په دې شي بالکل جھوٹ نشته او دا مې داسې صفا سوتره لکه بالکل چې یو سړی په بیداري باندې یو سړی ویني. نو د دې لپاره ملګري چې کوم نه مو سره په موبایل باندې کنټیکټ نه کوي ځکه چې مو موبایل باندې او خپل اعمالو کې چې کوم نه مو مصروف یو نو دغه وجه نه بلګ اعمالو کې مو خرابي راځي. نو مهرباني ملګري وکړي. صحیح ده ان شاء الله.